دا زمونږ د تازه ګرام یونین کونسل ټیم چې کوم دی د شیربادر خان په مشرۍ کې را رسېدلي دي ورسره د شالم بابا ملګري دي هلکه دا ماشوم ته وګوره زیات دا بهرحال تازه ګرام یونین کونسل اسپڼ او دغه ټول چې کوم دی دا مشران دي دا ټول خلک چې کوم دا راغلی دی او بس را روان دی او دا خلک چې کوم دی نو دا ګڼه تاسو ګورئ چې کله راشي پخزمان خان زمونږ ولاړ دی او ورسره نور ملګري دي په دې حواله باندې زمونږ چې کوم میا شاکر حسین او نور ملګري دي هغوی سره به خبره کوو لاجبوک نه زموږ سره میا حضرت حسین صاحب په دې وخت کې راغلی دی شاته سمیع الله خان ولاړ دی نور ملګري ولاړ دي جی میا صاحب تاسو وایئ ډېره مهرباني اسرار خان چې تاسو تپوس وکړه چې تاسو وایئ خو څه ووایو څه باره کې رانه تپوس کوئ تاسو هېڅ راغلي یې دلته موږ خو چې راغلي یو ډېر وخت بعد زمونږ د صوبایي کابینې تنظیم جوړ شو او زمونږ صوبایي جنرال سیکرټري حسین شاه خان یوسفزی صوبایي جنرال سیکرټري راغی او هغه له استقبال نه راغلی یو او په دې تمه راغلی یو چې انشاءالله میا صاحب هم زمونږ صوبایي صدر شو حسین شاه خان یوسفزی هم زمونږ جنرال سیکرټري شو چې دا پارټي به انشاءالله مخ په وړاندې بوځي او دا هوښیار خلک دی نو په دې هیله راغلی یو چې موږ د هغو ورکلی وکړو او مخ په وړاندې پاسي او خصوصا دیر دی چې دیر ضلع لاول جوړه کړي او بیا د نورو ضلعو ته وځي او په چا کې خفګانونه دي د چا ترفګنۍ دي په پارټۍ کې دننه دا هم ختمې کړي او نور خلک ځان سره ملګري کړي چې د باچا خان بابا پیروکار موږ په حقیقت کې بیا وګڼلی شو او د هغه لارې ته نږدې شو هغسې خو ځان نه شو حسابولی خو چې د هغه لارې ته نږدې شو نو زموږ د دې مشرانو هم دا توقع ده چې انشاءالله په هغه معیار به دې پوره وخېږي ډېره ډېره مهرباني که نور صحیح نو راته وایي مهرباني جي میا صاحب ورو اضافه د خلکو په دغه کې شوې ده په تعداد کې ګاډي هم چې کوم ډېر زیات شوي دي او خلک هم چې کوم دی نو ډېر په ګڼ تعداد کې چې کوم دی نو ولاړ دی عمل خیر دی په هر حال السلام علیکم څنګه لري جی وای عنایت خان موږ سره ولاړ دی په دې موقع باندې د تحصیل منډه چې کوم دی نو چیرمین دی جی څنګه له سر خان تاسو خی ټیک ټاک برابر پر نن ډېر د خوشحالي مقام له او اول د بل صوبایي دې کله چې دا تم شروع شوی نو زموږ خیال دی چې دا ولې دا ان پي اولنې جنرال سیکرټري به چې زموږ دلې ته راغی دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او بیا دې سړی راغی چې حسین شاه خان د وخت نه ډېرې قربانیانې دي په تنظیمي امور هم پوهه دی د کالج او یونیورسټۍ د وخت نه را روان دی زم چې انشاءالله ډېر ښه د ټولې صوبې دپاره او خاص کر زموږ د ضلعې دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده او انشاءالله چې دا پارټي به نوره مخ وړاندې لاړه شي ډېره مهرباني مهرباني عنایت خان او دغه شانته دلته